سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت انسانان پیدا کړي دي او د دې لپاره قانون پیدا کړی دی. اسلامی قانون مطابق چې څوک زندگی تیری دته وي مسلمان، او د اسلامی قانون خلاف چې څوک زندگی تیری نو دی انسان ته گمراه ویل کی. الله د دنیا زندگی پیدا کړي د عبس نه د پیدا کړي د یو سیس تپوس پکې په کوم سیس چې خرچو شي نو د اغینا انسان د نتیجې تمه لري او د فائدې تمه لري. دغه رنګ الله رب العزت په دنیا او په کائنات باندې خرچه کړي دا نو د دې به یو نتیجه راوځي د قیامت په ورځ باندې. نو کوم انسان چې د قیمتي سیز خیال اوساتي بیا هغه ته انعام ملاویږي، او کوم انسان چې د قیمتي سیز ضایع کی هغه ته بیا نقصان او سزا ملاویږي. دغه شان الله د قیمتي جهان پیدا کړي، انسان پیدا کړي دی، د دنیا سیزونه پیدا کړي، قیمتي سیزونه دي. د دې لپاره خپل اصول، قواعد او شرایط، ضوابط مقرر کړي دي چې کوم انسان په هغه اصول او قواعد او شرایط باندې پوره کیږي الله ول د جنت انعام ورکړي او په دنیا کې ول چین، سکون او عزت ورکړي. او چې کوم انسان د دې شیزونو خیال نه ساتي الله رب العزت دنیا کې ول بی سکونی، بی عزتی، ذلت، بے آرامی
او په آخرت کې عذاب ورکړي. نو دیو جن موږ او تاسو له پکار دادي چې موږ او تاسو د خپل ژوند مختلفې مسلې د الله د دین مطابق کو. ګینه الله رب العزت سره دار سهل شتا. الله رب العزت قرآن پاک کی وی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا لو شاء لهداکم اجمعین وی که الله وغواړي نو دا ټول خلق په زور باندې مسلمانولی شي او هدایت ورکولی شي، خو الله رب العزت چا سره د زور معاملې نه کوي، د رضامندۍ معامله کوي. وهدیناه النجدین، الله وی ما دوه لارې پیدا کړي دي چې کوم انسان د هلاکت لارې ته ځي خپله یې خوښه ده، چې کوم انسان د نجات لارې ته ځي خپله یې خوښه ده، او الله رب العزت په دغه اختیار باندې دوی له ثواب او عذاب ورکوي. نو د دې وجې نه عزتمندو خپل احکامات صحیح کول پکار دي. د احکاماتو متعلق مختلف خلق د مختلفو مسلو تپوسونه کوي. الحمدلله وقتاً فوقتاً هغه ضروري مسائل چې کوم یا فرض سره تعلق لري یا واجب سره تعلق لري یا هغه حرام سره تعلق لري، نو موږ هغه تاسو ته بیانو د دې دپاره چې زمونږ او ستاسو زندگی د اسلامی شریعت مطابق شي، او چې د مرګ نه ځو او د دنیا نه کله ځو او مرګ راځي چې موږ او تاسو خوشحاله یو. دې حوالې سره عزتمندو مختلفو دنیا کې مختلف رواجونه دي، مختلف مسلې خلکو ته پیښیږي. د شراکت متعلق درته موږ یو څو مسلې بیان کړې وي. یو صورت په شراکت کې دا دی چې بعضې رونه وي یا ترونه وي یا بچی وي د یو انسان، او هغوی چې سم ګټي هغه ټول راوړي پلار لی ورکوي یا مور لی ورکوي. نو دې صورت کې عزتمندو د شراکت خپل خاص یو صورت دی او د دې خپل احکامات دي چې کله مال تا راوړو او بل دې ورکو بلا معاهده، څه معاهده دې ونه کړله پلار سره مور سره، او مال دې راوړو او بس مور لی ورکې او پلار لی ورکې هغوی سره جمع کیږي. نو دا مال د شریعت په رڼا کې داسې شو لکه د پلار شو یا داسې شو لکه د مور شو. که څه خاص معاهده تاسو کړي وي نو بیا خو د هغه معاهدې مطابق هغه تقسیمیږي، او چې څه خاص معاهده نه وي شوي زمونږ پښتانه عموماً معاهده نه کوي، بس پیسې ګټي راوړي پلار سره او مور سره جمع کوي. نو دا یاد لرئ په دې صورت کې چې تا مال راولېږه او پلار له دې ورکړو او څه خاص معاهده دې نه ده کړې، نو بس دا ټول مال د پلار شو یا دا ټول مال د مور شو، یا کور کې د تره مشر دی هغه له دې ورکو بس ټول مال د هغه شو. تا مشر ګرځولی نه او هغه له دې مال ورکړو اوس د هغه شو. نو د دې وجې نه که بالفرض هغه مشر مړ شي او هغه سره هغه مال موجود وي نو بیا به په هغه ټولو رشته دارانو کې هغه تقسیمیږي. مثلا پلار له دې مال را لېږلی او پلار له دې ورکړی او پلار دې مړ شو، نو بس دا مال به اوس په ټولو بچو باندې تقسیمیږي. او که څه خاص معاهده دې کړې وه، مثلا رور له دې مال را لېږلی پلار له دې را لېږلی چې مال پې خاص پراپرټي والا یا دکان والا او زما په نوم والا او ما د پاره والا، نو بس بیا ستا دی. او که داسې څه معاهده دې نه کړي نو په دې کې بیا ټول شریک. دې وجې نه عزتمندو د وړاندې نه دا خبرې صفا کول پکار دي. موږ او تاسو چې کله څوک بار لیږو یا بار ځي نو ټول خلک خوشحالي کی او عموما خوشحالي کی موږ د شریعت په خبرو باندې ځان نه پویو، نو یو بل سره صفا خبرې کول پکار دي. یو د میراث مال وي عزتمندو چې میراث کې کم مال رونه وګټي هغې کې هم ټول شریک. دغه رنګې رونه پیسې ټولې راغونډي کړي او شریک کاروبار شروع کړي، که څوک کم کار کوي او که زیات کار کوي بیا هم پکې ټول شریک. او چې کوم انسان خپل ځان له کار کوي رونو سره شریک نه یا د مور پلار مال نه استعمالوي یا مور پلار لی نه ورکوي، نو دا خو د خپل کار دی. نو دې نه بیا وروسته ډېرې مسلې جوړېږي، په دې باندې ځان خبرول پکار.
یو بل مسله د عزتمندو غریبانانو ته او متوسط خلکو ته دا پیخیږي. هغه خلکو سره چې هغوی سره خپل کورونه نه وي یا د ګاډي ضرورت دی ګاډی او سره نشته یا د دکان ضرورت دی دکانو سره نشته. عموما فارن کنټریز چې کم خارجي ممالک دي په هغه مملکتونو کې او ملکونو کې او حکومتونو کې او ریاستونو کې یو خاص طریقه ده چې هلته یو انسان کور علي او یا داسې لوی اداره دکان علي یا ګاډی علي، نو هغه ملکونو کې ټول معاملات د بینکونو په واسطې سره چې کوم دی کېږي. نو تا ته د یو شي ضرورت دی یا هغه ملکونو کې بعضې کسانو ته ضرورت دی، نو د بینک نه بغیر ته څه پراپرټي نشي اخیستی. چې کوم ځای کې ته کور علي نو هلته مسلمانان بینکونو ته مجبوری، یا مثلا دلته یو غریب سړی د خپلې پیسې ورسره نشته او څوک ورله قرض نه ورکوي او دا غواړي چې زه د بینک په ذریعه باندې څه کور والم پراپرټي والم، یا یو سودخور کس دی هغه ته وایي چې ماله یو څیز واله ضرورت یې دی. نو د دې یو جایز طریقه ده او دوی ناجایز طریقې دي. چې کله انسان په بینک باندې د بینک په ذریعه باندې یو څیز علي د دې درې طریقې وي. یو طریقه دا ده چې انسان د بینک نه قرض روپۍ والي او په خپله باندې ځان له څیز والي. نو بینک چې تاله روپۍ درکوي نو دی په سود او انټرسټ باندې درکوي، بغیر سود تاله هغه قرضه نه درکوي. نو که لږه دنه منافع دي او که زیاته منافع دي، خو تاله روپۍ درکړي او تا په خپله باندې ځان له څیز واغستو، نو دا سود شو ځکه تا روپۍ واغستې ډایرکټ. دویمه طریقه دا کیږي چې یو انسان یو څیز والي او بیا ورسره روپۍ نه وي، نو بیا دې بینک ته لاړ شي او بینک ته چې کوم دی درخواست ورکړي ما یو پراپرټي اغستې ده، ما سره د ادایګي دپاره روپۍ نشته، لہذا ته ما له روپۍ راکړه یا زما په ځای باندې دا روپۍ دې مالک ته ادا کړه، او چې څومره ته زیاتې علي زه به دله زیاتې درکړم. نو دا بینک داسې هغه مالک راوغواړي وایي تا دې سړي باندې ځای خرڅ کړی دی، وایي او وایي څومره روپۍ دي، وایي دومره روپۍ دي، وایي دا روپۍ به موږ تاله ادا کړو. او چې کوم انسان کور دکان یا څه څیز اغستی مثلا په 1 लाख روپۍ باندې هغه اغستی دی، یورو باندې ډالر باندې پاکستانی 4 قسمه روپۍ وي، درهم دی دینار دی ریال دی، هغه بینک والا هغه کس ته وایي چې تاله به 1 लाख روپۍ موږ درکو. او چې کوم انسان په قرض و ځای اغستی وي هغه ته وایي ته به موږ له 1,10,000 یا 1,20,000 روپۍ راکړې. دا طریقه هم سود ده، ځکه بینک تاله پیسې درکړي یا ستا په ځای باندې پیسې ادا کړي، نو په پیسو باندې د نه زیاتې روپۍ علي او دا سود دی. اسانه خبره ده. درېیمه یو اهم طریقه ده او د سهولت طریقه ده چې انسان ته د یو څیز ضرورت شو، نو داسې دی نه کوي چې د بینک نه روپۍ والي یا څیز پیله والي او بیا بینک ته وایي چې زما روپۍ ادا کړه. دا 2 طریقې ناجایز دي. دا دی بینک ته لاړ شي، پیله دی عام خپل رشتہ دار نه پارټنر نه ملګري یار دوست د قرض روپۍ وغواړي، که هغه له قرض روپۍ ورکړي خو ډېره ښه ده، څیز به م ورته په خپل ریټ باندې میلاو شي او قرضدار به وکړي. خو عموما نن سبا خلکو سره قرض نه کوي، یا که قرض کوي نو د میاشت 2 میاشتې 3 میاشتو قرض کوي. او انسان چې کور علي کورونه ډېر ګران وي هغه د میاشتو په قرضونو باندې انسان نشي خلاصولی، نو لہذا دا مجبور شي مالداره کسانو له لاړ شي بینک ته لاړ شي. نو بیا بینک کې صحیح طریقه دا ده چې بینک والا ته دې دا وایي چې ما دپاره کور والا ما له پیسې مه راکوه، بالکل آسان الفاظ سره ویم، مال کور واخلا، مال موټر واخلا، مال دکان واخلا، او تاسو چې ځان له دکان زما کم دکان خوښي هغه واغستو، نو بیا چې ما باندې په قرض و ګران را خرڅوئ زه بیا د نه والم. نو مقصد خو ستا دکان اغستل دي، په پیلني صورت کې هم تاله ګران درکوي چې سود پیسې دله درکوي، او په دې صورت کې هم دله کور ګران درکوي. بظاهره چې کوم دی یو شی دی، خو که دې طریقې سره دی وکړو چې بینک والا پیله ځان له کور واغستو
کور ته خوښ کوي خبره دا فلانه کور علم دا دکان علم نو بیا هغه بینک والا بوزا وې دا دکان مې خوښ دی هغه به هغه دکان مالک سره چې کوم دی خبره وکړي ستا په وړاندې باندې چې ګوره دا کور ما ستا په مخ کې په 1,00,000 روپۍ باندې یا ریال یا ډالر یا درهم باندې واغستو او بیا به تا سره دویمه به یو کړي چې اوس وایه دا کور زه تا باندې په دومره روپو باندې خرڅوم او دومره روپۍ ماله به میاشت راکې نو دې طریقې سره که څوک د بینک نه یا د یو سودخور سړي نه ضرورت دی تا د یو سړی سودخور دی بغیر د سود نه پیسې نه ورکوي نو په 70 روپۍ ماله هغه سودخور ته وایي کور واله ده او هغه کور ته بیا ته ځان ته په ګران باندې حساب کا نو دې طریقې سره به ته د سود نه بچ شي ځکه سود هغه ګناه ده چې الله په لویو ګناهونو کې شمار کړی ده او سود هغه ګناه ده الله وایي چې څوک سود کوي فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د رسول جنگ ته دی تیار شي او د الله او د رسول نه څوک جنگ ګټلی شي یعنی ته به همیشه په دې کې نقصانی وي که په سود د کور واغستو دکان واغستو هغه پیسې به هم دې نه ختمیږي او هغه کور او هغه دکان او هغه سرمایه به هم دې ضایع کېږي او کم انسان چې سود کوي د انسان د غریبۍ نه د انسان د محتاجۍ نه د انسان د ضرورت نه او د انسان د کمزورۍ نه غلطه فایده الی او په سود باندې روپۍ ورکوي د قیامت پر ورځ الله رب العزت وایي دا سودخور انسان به لیونی راپاسیږي د په دنیا کې په خپل ظلم د وجې نه خلک لیوني کړي دي وایي الله وایي زما د قسم وي دا به د قیامت پر ورځ باندې لیونی راپاسو نو بهرحال عزتمندو چې کلم انسان ته ضرورت راپیښیږي هر انسان باندې هر قسم حالات راځي نو بهر ممالکو کې عموماً بغیر د بینک نه ته کور نشي اغستی ټول عمر به د کرایه په کور کې اوسېږي نو که هلته څوک ځان د پراپرټۍ خاوند کوي مالک کوي نو د دې طریقه دا ده چې د بینک په ذریعه د کور والي او د هغې رزق او ضمان ټول د بینک طرف ته منتقل شي او د هغې نه پس د بینک نه دا والي نور په قرض او په قسط باندې ته ګران څیز اغستی شي دا ناروا نه دی نو دا هغه ملکونو کې دا خلکو د پاره او زمونږ ملک هم خلک داسې کولی شي اوس میزان بینک دی او بعض بینکونه دي نو بعض خدا چې غیر سودی بینکونه دي هغوی تعالی طریقه ټوله برابرۍ صحیح طریقې سره تعالی کور پراپرټي هغه دله علي او بیا تا باندې خرڅوي کله چې مینس کې ایسیډز راشي ګوډز راشي اشیا راشي او هغه تا باندې څوک ګران خرڅوي دا خو ناروا نه ده که نه یو څیز دی یو دکاندار په یو ریټ خرڅوي بلې په بل خرڅوي نو که په قرضو باندې څه بل ریټ مقرر شو څه ناروا نه د څیز ګران میلاو شو نور خو پکې څه خبره نشته او پیسې چې علي نو دا خو سود دی واضحه او ډېرې ورکې بعض بینکونه او بعض مختلف نمونه باندې لوي دا خو جي موږ د منافع ده که نه زموږ د دې پیسو نو د سود معنا هم منافع ده که نه سود څه ته وایي منافع ته سود زیان خلک وایي که نه سود وی فیدی تا زیان وی نقصان تا د سود معنی هم نفع ده بعضی گمراه خلق دی عزتمندو هغوی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې چې کوم سود وی هغه د غریبۍ د وجې نه ځکه ناروا نو اوس وی غریبي نشته جایز دي نه قرآن کې الله مطلقاً بیان کړی دي چې سود ناروا دی خپې اوبو ته کول نه دي پکار نو دا عزتمندو د بینک په ذریعه سره څوک سودا کوي پکار خدای چې غیر سودی بینکونو نه والی که بالفرض سودی بینکونو نه الی بل بینک نشته یا تا سره قرض نه کوي نو بس هغې کې بیا د یو خبرې خیال ساتل پکار دي چې قسط په ټیم باندې ورکول پکار دي که چېرته قسط شاټ کو نو بیا دغه جرمانه سود سره مشابهت لري ځکه یو ځل تا باندې کور خرڅ شو د 1,00,000 کور په 1.5 لک باندې نو بس ته د بینک 1.5 لک روپۍ قرضدارې شوې اوس چې مزید ته نور علي نو اوس په قرض باندې دنه فایده علي هغه بیا ناروا ته وځي سود ته وځي نو په ټیم باندې به قسط داخلې د قرض متعلق یو بله مسله د عزتمندو عموما خلک تپوس کوي او څونکې د حج ورځې را روانې دي نو د دې حج سره هم تعلق دی او قرضو سره هم تعلق دی دا تپوس خلک کوي
چې قرضدار انسان حج او عمره کولی شي کنه. د عام خلکو په ژبه باندې دا مسله ده چې کوم انسان قرضدار وي د حج او عمره وی نه ادا کیږي، نو د دې خبرې څه حیثیت دی؟ نو دا یاد لرل پکار دي عزتمندو چې کله انسان ته د دین مطالعه او تحقیق نه وي او د دین په خبرو باندې نه پوهیږي یا د مستند محقق عالم نه ني اوریدلی، نو هغه مسله مخکې نه دي بیانول پکار، ګناه ده. کته د دین مسله بیانې او ستانیت او مقصد پکې صحیح دی خو هغه مسله غلطه بیانې بیا هم ګناه ده، ځکه ستا د وجې نه نوی دین جوړیږي. بعضې خبره عزتمندو انسان کوي د یو خولې نه بل ته شي د دومره ډېرو خلکو د خولې نه شي چې بیا ښه خلک په هغې باندې د رښتیا او ګمان کوي، وایي بس همداسې به وي که نه فلان کیم ویل نه. عزتمندو څنګه چې هر څیز کې موږ ماهر ته رجوع کوو، نو دغه رنګې عزتمندو په دین کې به ماهر ته رجوع کې. زمون گاڑی خراب شي عزتمندو د یو بل نه تپوس کوو ماهر مکینک کم ځای کې دی، ښه ورکشاپ کم ځای کې دی، او د دین مسلې چې بالفرض موږ ته هر چا وویله موږ یو بس دا د دین مسله ده، او یا مثلا هغه ډېر غور خوص سره وویله او داسې د جړا په انداز کې وویله موږ یو دا خبره به رښتیایي نه. دا ضروري نه چې ظاهره یو خبره موږ ته صحیح ښکاري هغه به باطن کې هم صحیح وي نه، د دې به تحقیق کې. نو دی وجه نه چې کومه مسله تاسو پوره تحقیق ته ورسوئ د عالمانو د اقوالو په رڼا کې، نو بیا هغه مخې ته بیانوئ. نو قرضداري انسان حج عمره کیږي که نه؟ حج او عمره خو عزتمندو افعالو سره او اعمالو سره تعلق لري، چې یو انسان د حج اعمال پوره وکړو نو بس حج یې وشو. البته دا نه بعض اعمال بعض وختونو کې کول نه پکار. نو یو انسان قرضدار دی نو قرض ورکول چونکې په ده باندې واجب دی او فرض دی، نو د دې وجې نه عزتمندو که یو انسان نفلی حج لځي یا نفلی عمرې لځي نو بهتره خبره دا ده چې پهله دا فرض ادا کی د پردې قرض ادا کی. خو عزتمندو دنیا کې ټول خلک قرضداري دي، مالدار خلک هم د کمپنیانو قرضداري، کروڑپتیان اربپتیان هم د بینکونو او دغه رنګې د ملکونو قرضداري. نو که موږ مطلقاً دا خبره وکړو چې د قرضداري سړي حج او عمره نه کیږي نو بیا خو د دې مالدارو کسانو هم حج او عمره نه کیږي، ځکه هغوی خو هم قرضداري دي او دغه خو د نیستۍ قرض نه وي، دا خو د کاروبار د ترقۍ قرضونه وي. نو لہذا داسې خبره داسې انداز کې کول پکاري چې هر هغه قرضدار چې هغه غریب وي او د هغه نه قرض خواهان مطالبه کوي د قرض، او قرض خواهانو ته دغه پیسو انتهایی شدید ضرورت هم دی او د قرض نیټم پوره شوې ده، او کته په دې قرضو باندې حج عمره وکړي نو بیا تاسو د قرض ادایګي راتلونکي زمانه کې هیڅ چې کوم دی لاره نشته، نو په دې صورت کې پردې قرض ورکول پکار دي. ولی ځان ګیره او پردي خلک ګیره، سبا به سره د حج نه او سره د عمرې نه خلکو نه پټېږي او بیا به دروغ وي. روایاتو کې راځي چې قرض انسان دروغجن کوي او قرض انسان شرمي، او قرض چې کوم دی د ورځې شرم دی او د شپې غم دی. د ورځې به راوتې نه شي شرمېږي به یو بل به راباندې اواز کوي او د شپې به غمونه کوي چې دا به څنګه ختمېږي. نو ملا د انسان ماتې قرضونه. نو د دې وجې نه بهتره خبره دا ده چې غریبانان خلک وي یا مثلا د چا نه تا قرض راغستی دی د هغه قرض پکار دی پیسې پکار دي او ته ورته صبر وکړه زه عمرې لځم نه پردې قرض ختم کړه. خو بعضې کسان داسې وي چې هغوی نه څوک مطالبه نه کوي، خلکو ته پته وي چې هر څه وشي دا زموږ قرض راکوي، او یا قرض کې ښه مزیداره اوږده نیټه پرته ده، یا تا کاروبار جاری دی تا ته پته ده که زه پکې عمره وکړم نو چې راشم نو زه خپلې پیسې ګټلی شم قرض اسانۍ سره ختمولی شم، او دا قرضدار انسان عمرې له لاړې عمرې وکړه عمرې بالکل ادا کېږي. د قرض مطلب خو دا نه دی چې ته د لاس خپونه وتړلی شوې یو نیک کار به هم نه کوې،
انسان قرضدار وي او خمزدار خپل روټۍ خوري په کور کې او خپل نور سفرونه هم کوي. نو بهرحال د قرضداري انسان حج عمره ادا کیږي، خو بهتره خبره دا که قرض ته غوښتلی کیږي او مطالبه کیږي چې پهله قرض ختم کی، او چې مطالبه تی نه کیږي او دته یقین دی چې قرض ختمولی شم، کاروبار یې مشته، سروس یې مشته، جاب یې مشته، نو خیر دی که خپل یو شوق یې پکې پوره کو دینی، څنګه چې موږ دنیاوي شوقونه پوره کوو، قرضدار یو خو چې اختر راشي ځان له جامې کوو که نه کوو، قرضدار یو خو سیل سپاټې دپاره چکر لګو که نه لګو، ځکه موږ ته پته وي چې دا د دې د وجې نه زه قرضونو کې سر رکاوټ نه راځي. نو دقه رنګې انسان پکې کله ناکله یو شرعي او یو دینی شوق هم پوره کولی شي که نه، خو تطبیق طریقه به دا کې ځان ته به ګورې، حالاتو ته به ګورې. بهرحال که چا د قرضو په حالت کې حج ادا کو نو حج ادا شوی دی، عمره ادا شوی ده، خو بهتره او د حکمت خبره دا ده چې پهله د قرضونو ځان خلاص کا. خو چې کوم انسان مالدار وي او بیا غریب شوی وي هغه باندې خو حج فرض دی، کوشش به کوي چې حج ادا کی او د هغې دپاره څه پلانینګ وکړي او څه طریقه کار اختیار کړي. نو د دې خبرو خیال ساتل پکار دی. د حج متعلق یو بله مسله ده، عموما هغه کسانو ته دا مسله پیښیږي چې کم کسان په حرمینو شریفینو کې کار کوي، مزدوری کوي، اول تتلی او غریبانانی په هغه حدودو کې اوسیږي چې د میقات نه دنه وي، د حرم په حدودو کې اوسیږي. نو قرآن پاک کې د حج په باره کې دا راغلی دي وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، چې کم انسان د حج وس کیږي په هغه باندې حج فرض دی. نو بظاهره خو دغه خلکو حج وس کیږي ځکه چې حج ته بالکل نږدې دي، 10 منټه فاصله کې دي، 15 منټه فاصله کې دي، او دغه شان چې کم دی د هغوی په هېڅ روپۍ نه لګېږي. او یا مثلا دلته د رمضان په میاشت کې بعضې خلک لاړ شي عمرې له او بیا هلته پاتې شي، یا د ډېر وختو ویزې کړې ده مثلا او زه به رمضان کې چې کم دی عمره وکم او بیا به حج ته پاتې شم، یا مثلا یو سړی رمضان کې لاړې د اختر نه بعد واپس راځي، نو څنګه چې د وړوکي اختر میاشت شروع شي نو د حج میاشتې شروع شوې، او قرآن کې راځي چې د حج په میاشتو کې د چا د حج طاقت پیدا شو نو په ده باندې حج فرض شو، نو دا عمرې له تلی دی او هلته ورته څه رکاوټ نشته، اسانۍ سره پاتې کیدی شي او د حج اسباب او د هغې مصارف خرچه هر څه سره شته، او په دغه میاشت کې د عمره وکړه یا په دغه حدودو کې وو نو د استطاعتو نو په ده باندې واقعي حج فرض کیږي. البته که یو انسان د عمره وکړه هلته پاتې نو څنګه چې حج مارته وړوکي اختر وشي او د وړوکي اختر وشي نو دې ته د حج میاشت وایي، یو د وړوکي اختر میاشت، ورپسې ذیقعده میاشت، دغې ته د شوال میاشت وایي، ورپسې ذیالحجه میاشت 10 ورځې، دا 10 د پاسه 2 میاشتې دې ته د حج میاشتې ویلی کېږي. په دې ورځو کې چې څوک هلته موجود وي او څه رکاوټ ورته نه وي نو په هغه باندې حج فرض کېږي، ځکه استطاعت یې رالو که نه، که چا فری به وتلی دی، که په خپله تلی، که هر څنګه تلی دی، خو بظاهر خو استطاعت شته، خو که بالفرض یو سړي سره چې کم دی هلته مزدورۍ له تلی دی او الټه هلته قرضداری دی، ټیک ده مثلا تلی خو دی بیت الله ته خو نږدې اوسېږي خو هلته غریب قرضداری دی، یا قرضداری خو نه دی خو هلته خرچه راځي چې ته حج کې خامخا چوټي به هلې بیا خرچه به کې راځې به دغه رنګې کور ته پیسې را لیږل دي، دې سړي سره اوس دومره پیسې نشته دی هم هلته اوسېږي چې هلته پې خپل ضروریات پوره کړي او د خپل کور ضروریات پې پوره کړي، دلته هم ترې پیسې غواړي، بل راغلی دی او فلانې څیزونه دي، ماشومانو فیسونه دي، نو که دا دوی له پیسې را لیږي او خپل ضرورت پوره کوي نو هغه سره هلته هم چې کوم دی د خرچې پیسې نشته نو بیا پې حج فرض نه دی، اگر چې په دغه وخت کې د حج په ایامو کې او د حج په میاشتو کې عمره کړې ده بیا پې حج فرض نه دی. دویم یو بل رکاوټ وي، شریعت وایي چې تا باندې د حج
استطاعت درته میلاو شي نو حج د باندې فرض دی، خو چې طاقت دې نه وي نو طاقت کله ناکله دې طریقې سره سلب کېږي، د انسان نه ختمیږي چې حکومت اجازت نه ورکوي. مثلا پیسې هم د سره شته، عمرې لم تلې خو ستا واپسي مثلا د اختر په 2 درېمه ورځ ده او تا په هغه ورځ باندې هلته عمره وکړه، حکومت تا ته وایي چې وروره په 3مه ورځ باندې به زمونږ د دې ملک نه وځې، که ونه وتلې نو جیل کې دی شي. نو دلته هم ګوره تاسو ته اوس طاقت نشته، طاقت دې غوڅ شوی دی، ځکه که ته یې سارېږي نو مشقت سره مخامخ کېږي، تکلیف سره مخامخ کېږي، جیل ته به ځي، د قانون خلاف ورزي راځي. نو دی وینا علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي چې کوم انسان د حاکم نه د سلطان نه یریږي او داسې څه قانوني مسله ورته راپېښېږي نو د هغې د وجې نه که د حج په میاشتو کې عمره وکړه په دې سړي باندې حج فرض نه دی، ځکه قانوني د قانون او د ضوابط او د دې څیزونو به خیال ساتي. دې وجې نه تاسو وګورئ احادیثو کې راځي قانون تا زمونږ او ستاسو د فایدې دپاره جوړ شوی اسلامي قانون. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کوم سړی حرم کې اوسیږي او د دغه نږدې علاقې نو دا به حج او عمره یو ځای نه کوي، صرف عمره به کوي یا صرف حج به کوي. ولې؟ ځکه د حج په ورځو کې د لرې لرې نه خلک راځي، هغوی لکونه روپۍ لګولې وي د دې دپاره چې موږ سهولت سره حج وکړو، او هغه نږدې خلک هم راځي عمرې کوي نو حرم شریف او مطاف ډکي، نو هغه خلکو ته تکلیف وي. نو نبی علیه السلام وایي د دې ځایونو خلک چې کم دي او د هغه ځای اوسېدونکي خلک دي نو هغوی دې وایي صرف عمره کوي بیا د حج نه کوي، یا که حج کوي نو عمره دې نه کوي چې د آفاقي خلکو ته او د اطرافو خلکو چې کوم راځي هغوی ته په دې کې سهولت وي. نو دغه رنګې حاجیانو باندې او دغه رنګې هلته چې کوم کسان اوسېږي نو سعودي حکومت به بعض پابندیانې لګي نه د هغې خیال ساتل پکاري. نو د حج په ایامو کې که کوم انسان عمره وکړله خو قانوني هلته هغه دپاره ټایم نه و چې تخته او اوځه نو بیا په هغه باندې حج فرض نه دی، هر حال کې نه فرض کېږي دا باندې. نو چې کوم خلک دا وایي چې بالکل حج په ورځو کې د عمره وکړه هر حال کې عمره فرض کېږي، دا خبره صحیح نه ده. په یو صورت کې کېږي او په بل صورت کې نه کېږي. ځکه الله قرآن کې وایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله وایي د دین په معاملو کې ما تاسو باندې مشقت نه دی راوستی، مشقت به نه اختیاروئ، نو دا یو مشقت دی. بهرحال عزتمندو دا یو څو مسایلو الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو زندگی د شریعت د احکاماتو مطابق کی. د شریعت احکامات عزتمندو دو قسم دي، یو ظاهری او بل باطینی. څنګه چې یو مسلمان د ظاهری احکاماتو به خیال ساتي، د مونځ او د زکات او د هغې طور طریقې چې کوم شریعت مقرر کړي هم هغه طریقو سره به کې نوي طریقې به پکې نه راوباسي. ځکه عزتمندو چې یو کس نوي طریقه راوباسي زوړ دین به ختم شي او نوي رسمي خبرې به په خلکو کې راشي. تاسو وګورئ عزتمندو زموږ فقها او محدثینو څومره خواري کړې په احادیثو کې چې کمزور راوي راغلی دی د هغې د وجې نه هغه حدیث هم پرېښی دی، ځکه وایي داسې پته نه لګېږي چېرته نوی دین جوړ نه شي. او باقاعده په هغوی باندې کتابونه لیکلي چې فلانې سړی ګورې د ده حدیث راوانلی، د ده خبره وانه ورئ، دا دروغ وی، د ده حافظه کمزورې وه، دا بې پروا سړی و. نو د داسې کسانو د وجې نه چې نوې نوې خبرې راځي بیا هغه اصل دین ختمیږي. او دویمه حصه د دین دا د عزتمندو باطینی، د خپل باطن اصلاح کول دا هم دین دی. لکه یو ظاهري اعتبار سره سړی مونځ او دس حج زکات هر څه ورکوي، خو دننه ده کې بغض پروت دی، حسد پروت دی، کینه پرته ده، بے حیا دی، ناشکر دی، بے صبر دی، گستاخ دی، ناقدر دی. نو دام عزتمندو شریع اعتبار سره دا انسان هم کنډم انسان دی، ناقص انسان دی. نو دی وجه نه یو شریعت دی او بل طریقت دی. شریعت ظاهری احکامات پورا کول دام ضروری دی، طریقت باطن باندې محنت کوي، باطینی زړه صفا کول هم د انسان ضروری دی. څنګه چې یو طرف ته وعید راغلی چې کوم انسان مونځ نه کوي نو هغې دپاره دا عذاب دی، نو دقه رنګې د حاسدینو دپاره او د ګستاخانو دپاره
او د ناشکر خلقو د پاره هم وعیدونه په قرآن او حدیث کې راغلي دي. نو دواړو اعتبار سره به عزتمندو ځان صحیح کې. مثلا یو موټر ته علی بار نه ښه مزېدار رنګین موټر دی او انجن یې خراب دی، نو هلکه دا موټر به ته ځان پسې راکاږي که دا به اوس تا راکاږي؟ موټر خو د دې دپاره وي چې تا راکاږي، نو داسې موټر به چې کوم دی اوس ته راکاږي. او دغه رنګې یو موټر دی انجن یې بلکل ټیک دی خو ټیرونه یې چې کوم دی پنچر دی او ختم دی، نو هغه موټر هم نشي تللی. نو د موټر دپاره انجن ډېر ضروري دی خو ټیرونه هم د چا نه کم نه دي، بلکې که ټیرونو کې د 10 روپو هوا نه وي نو بیا موټر نه ځي، د هوا به هم خیال ساتي. نو د دې وجې نه عزتمندو اسلام هم یو ظاهر دی یو باطن دی. بعضې احکامات زړه سره تعلق لري، بعضې احکامات ظاهري اعضاو سره تعلق لري. نو څنګه چې د ظاهري اعضاو والا مسایلو ته خیال ساتي، د باطني به هم ساتي. شرم او حیا به تا کې موجودي، نو دې ته وایي مسلمان. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل بازار کې روان، یو الکو هغه د سقاوي حمام نه راووتو. اوس هم دا سقاوي دي، پخوا دا سقاوي خلکو به کورونو کې باترومونه نه جوړول، اوس دا رواج شوی دی عزتمندو، او دا به خلکو بد ګڼل، لرې لرې بتله او دسماتي دپاره. او دغه رنګې لمبل به چې کوم دی سقاوو کې کول، حماماتو کې به کول. بهرحال سقاوه کې یو الک لمبل، نو هغه چې د سقاوي نه راووتلو نو هغه لنګ چې اچولی نو هغه لنګ کې د خپې ښکاره کېدی، او د سړي ستر چې کوم دی ګوټنو پورې، د نوم نه والا ګوټنو پورې دا ستر دی. نو هغه داسې جانګې شان اچولی و لکه اوس چې خلک جانګي اچوي، جانګې اچولی نو دا پونډۍ لږه حصې پکې ښکاره کېده او دا ګوټنې ښکاره کېدې. نو امام حنیفه رحمت الله علیه چې څنګه هغه ته وکتل نو سترګې داسې پټې کړې. نو هغه هلک امام صاحب پورې خندا وکړه، ویل امام صاحب د کله نه ړوند شوی، دا ړوند د کله نه شوې؟ هغه ویل چې کله ته بې حیا شوې. وایي چې کله ته بې حیا شوې نو د هغه ورځ نه زه ړوند شوم. د دې نه دا معلومه شوه که یو انسان بې حیا وي نو ته به داسې نه وی چې دا بې حیایي کوي او هغه ستر ښکاره کړی ته وی دا خو د هغه ګناه ده. د هغه ګناه دا ده چې هغه ستر ښکاره کړی دی، ستا ګناه دا ده چې ته هغه د ستر ځي ته ګورې، ته به خپل نظر حفاظت کې. نو امام صاحب ورته وایي زه د هغه ورځ نه چې کوم دی ړوند شوم چې د کومې ورځې نه ته بې حیا شوې، دا خو بې حیایي ده. نو حدیث پاک کې راځي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو لویه شعبه ده. او کوم انسان کې چې حیا راله په هغه کې اکثر ښه صفات راځي. دا یاد لرئ عزتمندو چې کوم انسان کې 2 صفتونه پیدا شي په هغه کې د دنیا اکثر ښه صفتونه موجودي، او په کوم انسان کې چې 2 غلط صفتونه دي هغه پیدا شي په هغه انسان کې اکثر د دنیا بد صفتونه موجودي. زمنګ مشران عالمان وی د دین ښه صفات هم اکثر لس دي، په لسو کې راغونډ شوي دي، او د دین او دغه نه د بېدینۍ هم اکثر صفتونه لس دي، او بیا دا لس ښه صفتونه او لس بد صفتونه د دې خلاصو په 2 کې راغونډه شوې ده چې په چا کې دا 2 ښه صفتونه دي، دا لس ښه صفتونه او د دین اکثر ښه صفتونه په ده کې موجود دي. او په کوم انسان کې چې 2 بد صفتونه موجود دي په ده کې دا لس بد صفتونه یا د دین بېدینۍ اکثر بد صفتونه په ده کې موجود دي. دا ګوره د تجربې او د تجربې خبرې په دې باندې د ائمه‌و د امامانو د نیکانو خلکو زندگی صرف شوي موږ ته خلاصه ذکر کړي وي. نو چې کوم انسان غواړي چې ما کې ښه صفتونه راشي 2 صفتونه دې ځان کې پیدا کړي، چې کوم انسان غواړي چې ما کې ټول بد صفتونه شته که نه نو 2 صفتونه دې ځان کې چک کړي چې هغه بګي نو به دا اکثر ناکاري. ښه صفتونه 2 دا دي عزتمندو، یو حیا بل سخا. حیا او سخاوت چې بچا کې موجود وي په ده کې اکثر ښه صفتونه موجود دي. ځکه چې کوم انسان کې حیا موجود وي اکثر بد کار هغه نه کوي، شرمیږي، نو ډېرو بدو کارونو د وجې نه د حیا د وجې نه منې شي.
زړی کیږي خو حیا پکې سترګو کې، نو بس هغه بد کار نه کوي. نو ګوره د یو حیا د وجې نه ډېر صفتونو د وجې نه د ډېر بدو کارونو د وجې نه انسان منی شي. او کم انسان کې چې سخاوت وي نو اکثر نیک کار د کړی وي. جمعات کې 2 روپۍ ورکړي، مدرسې کې 2 ورکړي، ائمو له 2 ورکړي، غریبانانو له 2 ورکړي، چې کوم ځای کې څه کار کړي د پکې خپل حصہ چولی. نو د دې وجې نه سخاوت والا انسان کې اکثر ښه صفتونه. او کم انسان چې دا غواړي چې زه بد یم مکمل کنه، نو دا 2 صفتونه د ځان کې چک کی، یو بے حیايي او بل چې کم دی عزتمندو بخل، شومتیا، شومواله. چې کم انسان بے حیايي هغه اکثر بد کار کړي، وړوکی نه وړوکی کار د کړي، ځکه سترګو کې حیا نه، غټ غټ کارونه د کړي. خلک ورته لکه د فلانې کار مه کوه، موږ د دې نه غټ غټ کارونه کړي، دا موږ ته هېڅ تښکاري. او اکثر بخیل انسان چې کم نه بد کارونه کړي، ځکه د نیک کارونه نه یې کړي. نو چې کوم ښه کارونه یې هلته د سنی چک لګولي، نو به دام بد شو. روایاتو کې راځي چې بخیل انسان به د جنت نه لري او دوزخ ته به نږدې، او سخی انسان به د دوزخ نه لري او جنت ته به نږدې. نو دا 2 عملونه عزتمندو د دې خیال ساتل پکار دي. حیا ډېر لوی عمل دی، د حیا ډېر زیات برکات دي. او حیادار انسان دعاګانې ډېرې قبلیږي، او حیادار انسان د هغه په نیک عملونو کې حلاوت او مټاس موجود وي. حیادار انسان دعاګانې قبلیږي. چې چرته هم دعا غواړي داسې حیادار کس ګوري وی ما ته دعا وکړه. شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی ده. هغه په دهلی کې یو ځل قحط رالی او باران بالکل بند شو. نو باران چې بند شي بیا زرغونم نه وي، فصلونه هم نه وي، نو خلک ډېر زیات تکلیف سره مخامخ شو. علما، قاریان، نیکان، صالحان، پیران، ټول خلک چې کم دی د دې لپاره فکرمند شو چې د دې څه حل راویستل پکار دي. نو علما او صلحا او نیکانو خلکو ته دا طریقه وښودله چې د استسقا دپاره مونځ وکئ او دعا وکئ، روزئ. د استسقا دپاره مونځ خپله طریقه ده. ټول راووتل، مونځونه وشو، اوږد مونځ به کې د دې دپاره. او بعض وایي نه صرف دعا ده، دعا وکړه. بهرحال دعاګانو، مونځونو، نفلونو باندې خلک ستړي شو. مازدیګره پورې ولاړو، باران نه کېدو. په دې کې یو نوجوان داسې د لرې نه راروانو او یو سورلۍ مو سره وه، او په هغه سورلۍ د پاسه څوک کېنولی، ښکاره کېده نه چې دا څوک دی، مخ یې پټو. دا چې رالی ویې کتل ډېر خلک راجمع شوي، د چا نه یې تپوس وکړلو چې دا څه چل شوی دی. خلکو ورته ویل ته خو عجیبه سړی، خلک څومره تکلیف سره مخامخ دي او څومره سختی ده، هر طرف ته مونځونه کېږي، دعاګانې کېږي. دا ټول خلک هم د دې دپاره راجمع شوي، د الله نه سوال او زاري کوي چې الله موږ باندې رحم وکړي، دعاګانې کوي. او ته وایې دا څه چل شوی دی؟ نو ویل څنګه چل دی؟ باران نه کېږي، د څومره وخت نه ولاړ یو؟ ویل د سهار نه ولاړ یو، دا مازدیګر شو. خلک سوال کوي الله ته، او الله د دې دعاګانې نه قبلوي او باران نه کېږي. وی دې نوجوان ویل چې 1 منټ صبر ماته وکړئ. ویل باران نه کېږي؟ ویل نه. وی دا هغه خپل سورلۍ طرف ته واپس لاړی، او په سورلۍ باندې چې څوک ناست و هغه سره یې داسې یو 2-3 خبرې په آرام آواز سره وکړلې. بیا یې داسې اسمان ته وکتلې، او لږ ساس پس چې کوم دی باران شروع شو. ټول علماء کرام، نیکان خلک، اولیاء، عام خلک حیران شو چې دا څه چلو شو چې یکدم باران شو. هغه الک نه چې کوم دی نیکانو صالحانو تپوس وکړو چې تا څه چلو کو چې باران شو؟ ویل په دې سورلۍ باندې زما مور ناسته ده، بوډۍ، او زما مور چې کوم دی ډېره پاک دامنه ښځه ده او باحیا ښځه ده، ډېر حیاداره ښځه ده. چې کله تاسو ما ته وویل چې زما دعا نه قبلیږي، نو د حیادار انسان الله دعا قبلی. نو د دې وجې نه زه رالمه او ما د مور لمن ونیولو او څادر مې ونیولو،
او بره مې اسمان ته وکتل چې یا الله زمونږ د وجې نه خو باران نه کېږي، دا یو ستا پاک دامن او حیاداره ښځه ده، ټول عمر یې په حیا کې تېر کړی دی، یا الله د دې ښځې د حیا د برکت نه او د دې ښځې د برکت نه په موږ باندې باران وکړي. وایي الله رب العزت فوراً باران وکړلو. پاک دامنی او نیک کرداری، نیک کردار دومره اعلی چیز دی. الله که متاثره کوي او الله رب العزت په چا باندې رحم کوي، نو یو نیک عمل او یو نیک کردار انسان کردار اللہ رب العزت ډیر متاثره کوي. نو بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ غالب قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. بعض وایي زه دومره لوی ما، زه دومره لوی ما. په لوی او په غټ او په وړو کې باندې کار نه کېږي، په کردار باندې کار کېږي. ګینې وایي د انسان نه خو د انسان سوری لوی، خو سوری څه کولی شي؟ سم نشي کولی. انسان کار کوي، دقه رنګې کردار د انسان کار کوي. نو خپل کردار انسان نیکي او نیک عملو خلکو سره کینی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کې راغلی دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکی وی باران نه کېدو. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ د نبی علیہ السلام تر را اونیول، ویل دی خوا راشه او داسې ونیول، یا الله مخکې به موږ تا ته د پیغمبر په واسطې باندې او په وسیلې سره دعا کوله، تا به باران وکړلو، او یا الله اوس پیغمبر په دنیا کې موجود نه دی، موږ د پیغمبر دا نیک عمله تر تا ته په وسیله کوو، د ده د وجې نه په موږ باندې باران وکړي. اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل